په دریای سوات کې چې کوم 19 کسان سیلاب وړلي یا د دل 15 هغه 19 کسان دي چې هغه خوړ کې اوبو ګیر کړي او بیا په نمبر یو کس هغه سیلاب وړلو د کې حکومتي چې کوم د طرف حکومت د طرف کوم امداد نه شوی پاغه باندې خلک الډی تنقید کوي خو شاهد خان افریدي هم یو ټویټ کړی چې پاغه ټویټ باندې هم خبره کو منم چې د کې صوبایي حکومت مکمل انواب دی چې صوبایي حکومت لپاره چې دغلطه امدادي کاروایی شوی و هلیکاپټر لګل شو د پاکستان نه د کې پی کې چې څومره هم ریسورسز دي نو کې بخامخه هلیکاپټر خو وی کنه کې پی کې حکومت سره بخو هلیکاپټر وی کنه نو خامخه د غزله هلیکاپټر لیګل پکارو بیا چې کم ریسکیو دی ګوره چې کسان ډوب شنو هغه نه پس بیا کاروای نه شروع شو چې کسان اوبو یوړل بیا امدادي ټیمونه مرو رسیدل کاروایان هم شروع شو سټیم چې کسان د امداد منتظرو تصویر کې چې تاسو وګورئ تاسو له سکرین باندې ښکاري چې بے بس ولاړو جی تصویر کې بے بس ولاړ هغه ټیم نه د هغه لوکل خلکو مدد کړي دي نه چې داسې د مدد سټیپ اغشتلې دي چونکه ډېر تکړه ځوانان په پاکستان کې شته چې هغه داسې سختو کې د حکومت راتلو نه مخکې هیلپ کړي دي خو دغه ځکه دغه لوکل حکومت خو پرېدا لکه حکومت خو وفاق حکومت صوبایي حکومت خو لکه هغه خوړو سمداد چې کله خسان وبو یوړل بیا امدادي کاروای نه شروع شوه خو دا غزي کې چې لوکل کم خلک وي له هم سنا سټپ پکارو سراسي ور وشتل پکارو سنا س پکارو جی اخر ولس زندگیان چې کم دی هغه ویسٹ شوی دی ولس زندگیان په خله یادېږي چې دې کې د هر عمر کسان دې کې زنانم شامل دې کې واړه ماشومانم شامل نو ډیر زیات د افسوس خبره ده او شاهد افریدي سره ټویټ کړي وره جی شاهد افریدي وایي چې دریای سوات کې ډوب شوی معصوم خلک اخیری لمحه پورې بے بس د دې خبرې په انتظارو چې څوک پراشي او زموږ مدد وکړي هغه ته دا اندازه نه و هغه ته دا پته نه و چې د چا دا ذمہ داری ده نو د هغه خلکو ترجیحات نور سدي دي ځکه شاهد افریدي د کې پی کې حکومت چې کم دی هغه هم ټارګټ کړی دی او سخت تنقید پې کړی چې مطلب د دې چې کومه ذمہ داری ده نو د هغه ترجیحات نور سدي الریډي تاسو له معلومه چې شاهد افریدي الریډي د پی ټی آی د حکومت خلاف دی نو دې کې شاهد افریدي هم ټویټ کړی در هم موقع جوړه شو بالکل پکار هم وا دې کې هر سړی هم د کې پی کې د حکومت باندې لاسو چتای د کې پی کې حکومت لګوتو چتای چې ولې لکه امداد اون رسیدو ډیر مرګري په سوشل میډیا دا ټرند هم چلای چې الخدمت نه پکار چې هلیکاپټر واخلې مونږ سره چندیو کو خو اکثر کتا سو وګورئ په نور ملکونو کې ترقی یافته ملکونو خبره بدل زوکم هغه کې په هسپتالونو کې هلیکاپټرز ولاړي هسپتالونو کې هلیکاپټر ولاړي چې چرته داسې سخت مریض وي کنه او روډ جامي یا څه مسله نو غي په هلیکاپټر کې پیشنټ رسي نو دا ترقی یافته ملکونه دي زمون د بد مرغه د مون پاکستان کې زمون معیشت ورستر ودا ګرانی او بیا داسې قسم مسائل چې راشي بیا دغه ځکه ګور ډیر فیملی ډیر خلک دا فیملی بلیم کوي دا 15 کسان چې کوم بوډل دي ډیر خلک دا هم ټارګټ کوي چې دای لسه پکارو چې دا غلطه تل بل دغه ځکه دا کم خور چې راغله او دا کم ځکه چې سیلاب راغله دلته خلکو کانټریکټ یې اشتري دي او زه په زه بندونه جوړ کړی دي زه په زه اوټل چې کوم دیغه خو هم خوړونو ته تجاوزات راغلي دي خور را تنګ شوی د اوبو پریشر دغه بندونو په وجه باندې په دې سایت ډیر زیات شوی دی او بل دا کسان دغلته چې تل نو هغه ځکه مطلب دونه زیات اوبه نه وي اچانک په دای باندې دا اوبه راتیزي شوی دی او بیا په دومره تیزي شوی دی اوبه چې دې کې نه لامبوزنو او نه غي بیا سټپ پښته شو اوبو درا کوزي دي شو ځکه واړه ماشومانو زنانه و پکې ګوره په غي باندې باغه ټایم ستیر شي وي دا د موستا سوچ کې ناراضي چې نه یو انسان چې کم دی لاسونه د لاسونو نه بیلیږي او به وړي نو ډیر بد سات په غي باندې تیر شوی دی الله پاک ولا هغه جهان خشتکه الله پاک په دې جهان په دې دنیا چې څومره هم لواحقین دی الله پاک ته صبر جمیل ورکی او دایته دی الله پاک هغه جهان خشتکه هغه جهان کې دی ولا الله پاک جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکی نو د ویډیو کتلو زیات مننه والسلام